بسم الله الرحمن الرحيم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. دین مخی آیاتونو کې د قیامت ذکر وشو. قیامت به ولې راځي؟ راتللې پکار دي ځکه دا دنیا بغیر د آخرت نه نیمګړې ده. هر یو شی جوړه ده، نو د دنیا جوړه آخرت ده، او یو د جوړې یو فرد د بل فرد نه بغیر نیمګړی، نو دنیا د آخرت نه بغیر نیمګړې ده. ځکه چې دنیا کې عمل له رد عمل نشته، نو د عمل خو رد عمل پکار ده. ښه عمل له نو د هغه ښه بدله پکار ده، او چې بد عمل له نو د هغه بده بدله پکار ده. نو دنیا کې خو د ښه عمل بدلم ملاو نشو، او د بد عمل بدلم ملاو نشو. نو قیامت ذکر ضروری دی. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. دې کې مختلف تعویلونه دي، خو ښه تعویل دا دی چې دا یرا رؤیت بصری شي، او اوتوا العلم نه مراد علم شي، یعنی علم الیقین شي. نو په دې رؤیت باندې به د علم الیقین په ځای باندې حق الیقین مراد شي. مطلب دا نه چې په دنیا کې چې د چا د آخرت په باره کې علم دی او یقیني علم دی چې آخرت به راځي، نو چې کله راشي نو دوی به په خپلو سترګو ویني، نو حق الیقین به ورته حاصل شي. وَيَرَى الَّذِينَ او بیني هغه کسان اوتوا العلم چې دنیا کې ورته علم ورکړی شوی و، د دې خبره علم ورکړی شوی و چې قیامت هم حق دی او جزا او سزا هم حق ده، آخرت باندې عقیده وه. نو سبوینی الذي انزل الیک من ربک، هغه شی چې نازل شوی دی تا ته ستا د رب د طرف نه، نو څنګه به ویني؟ هو الحق، دا هو پکې صرف ضمیر فصل دی. نو یرى الذین اوتوا العلم، دا اوتوا العلم دا الذین اوتوا العلم دا یرا فاعل شو، الذي انزل مفعول اول شو، دا الحق مفعول ثانی شو. چې کم شی نازل شوی دی تا ته ستا د رب د طرف نه، نو هغه به ویني حق، چې دا خدا دی په رښتیا باندې حق الیقین دی چې هغه مونږ ته کوم علم حاصلو، نو هغه مونږ دا په سترګو ولیدو. او ویرى الذین اوتوا العلم الذي انزل الیک من ربک ان الله یهدی الی صراط العزیز الحمید. او کومو کسانو ته چې علم ورکړی شوی دی، نو هغوی به هلته دام ویني چې ان الله یهدي الی صراط العزیز الحمید، چې الله تعالی هدایت او توفیق ورکوي لارې د هغه ذات ته چې هغه غالب هم دی او حمید هم دی او د صفت لایق دی. مطلب دا دی چې الله تعالی چاله توفیق ورکړي، نو هغوی ته توفیق ملاویږي، او چې چا ته توفیق الله نه ورکړي، نو هغه هسې لګي، هغه ته توفیق نه ملاوي. نو دا چې کوم خلک دا دي وکتل تا چې جنت ته راله، نو دا هغه خلک چې الله تعالی ول توفیق ورکړی. وقال الذين كفروا، وكسان چې کافران دي هغوی دا وایي هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق. دا و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې دا کافران نعوذ بالله طنز کوي، دوڼې جوړوي. یاره یو سړی درته داسې ونه ښیم چې داسې خبرې کوي. ګوره که د نبی علیہ السلام نه شروع کوي، نو بیا خو ورته پته ده چې خلک را سره نه مني چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم چې تاسو یې پیژنئ هغه دا خبرې کوي. نو چې خبره د دې طرف نه شروع شي، نو خلک محمد صلی الله علیه وسلم پیژني چې هغه صادق او امین دی، خو رښتینی دی. نو که د دې طرف نه خبره شروع کوي، نو بیا ورته شک دی چې یاره بیا را سره څوک نه مني، نو خبره د هغه بل طرف نه شروع کړي. وایي دا چې سړی درته ونه ښایو، دا سړی تاسو ته معلوم دی چې هغه وایي چې یو سړی خلک ریزي شي، نو بیا به را دوباره کېږي. نو دا خبره دته بعیده ښکاري، دا ورته زیاته لري خبره ښکاري، چې دا لري خبره ورته ښکاري، بیا وایي دا لري خبره څوک کوي؟ وایي دا لري خبره دا سړی کوي. نو هر سړی دا خپل دیوانه به کار خود هوښیار، نو دیم پر خپل کار پوهیږي
چې خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه شروع شي نو بیا خو رښتیا کیږي، بیا به څنګه په پیغمبر اعتراض کوي ځکه چې خو هغه کس دی چې دنیا منلې دی چې صادق او امین دی. نو دې بل طرف نشو. وقال الذين كفروا وكسان چې کافران دی هغه وای هل ندلکم ولي ونخایو تاسو ته علی رجل یو سړی تاسو ته رهنمایي نه کړی یو سړی په باره کې. یو سړی حل کې سړی داسې منکر سړی نه دی، نکره نه دی، پیژني خلک خدای خو د نکرې په تور پیش کوي لکه دونه ته جوړی خندا ته جوړی. ينبئكم چې تاسو ته خبر درکوي چې اذا مزقتم كل ممزق چې تاسو ریزې دې شی مکمل نو انکم لفی خلق جدید تاسو به دوباره پیدا کیږئ په نوې پیدایشو چې ریزې شی نو څنګه به پیدا کیږئ. افترا علی الله کذبا د جوړ کړی په الله تعالی باندې دروغ ام به جنیا یا په باندې پیریان دي. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة خبر دادا چې نه پیریان دی او نه په الله تعالی دروغ جوړ کړی دي بلکې هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې فی العذاب والضلال البعید نو هغه په عذاب کې دی او په لري گمراهۍ کې دي. ګورئ د پیغمبر خبره او د قرآن خبره په خلکو اله اثر کوي چې آخرت خو مني او آخرت منل معنا داره چې د جزا او د سزا فرق مني. آخرت منل معنا داره چې په دې باندې پوهیږي چې د عمل بر رد عملی دی او عمل جزا په کار ده. نو خبره راځي دی خبره ده چې دا خو عامه خبره ده او دې د عامه خبره نه انکار کوي. څوک چې آخرت نه مني د دې معنا داره چې هغه وایي چې څوک ښه کوي نو د دې ښه بدلم نه ده پکار او چې څوک بد کوي د بد بدلم نه ده پکار. نو دا خو د بیوقوفتوب خبره کوي. او کدا مني چې د ښه بدله د ښه عمل ښه بدله پکار ده او د بد عمل بد بدله پکار ده نو دا څنګه کېدای شي په دې دنیا کې دا ښه عمل او د بد عمل بدله ملاو شي. دلته چاته ملاو شو بدله؟ دلته لوی ظالمان دي هغې ته د ظلم بدله ملاو نه شوه او لوی نیکان صالحان دي هغې ته د خپلې نیکۍ بدله ملاو نه شوه. نو ته څنګه دا بیا منې یا دا مه منه؟ نو دا خو د عقل نه خلاف خبره کوي ته چې د عمل رد عمل دی نه او چې دا منې نو بیا دا ومنه چې قیامت به راځي. نو ته چې دا وې چې په دې سړي باندې چې دی وایي چې مونږ ریزې شو بیا به راژوندي کېږو نو دا یا په خدای دروغ وایي او یا لیونی دی. نو لیونی هغه نه دی ته په عذاب کې ګرفتار یې. بل الذین کفروا بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید. اوس هم دی په عذاب کې دی خدای عذاب صرف دی ورته وایي نو عذاب دی ته د دې نه غټ عذاب بل کوم دا عذاب دی که نه چې سړی دومره د واضح خبره نه انکار کوي دومره ښکاره او دومره په ډاګه خبره چې دی هغه د هغه عقل ته نه پرېوځي او دی په دوه خپې ګرځي نو دا خو د ده دپاره عذاب دی که نه دا د معمولي عذاب خو نه دی چې دی انسان او خبرې داسې کوي چې هغه د انسانانو نه ډېرې پرېوتې خبرې نو دا عذاب در دپاره دی که نه. د صحیح خبرې نه صحیح نتیجه نشي رایستی د صحیح مقدماتو نه صحیح نتیجه نشي رایستی. مقدمات منی او نتیجه نه منی نو دا عذاب شو کنه. د سړی په دماغ باندې چې ټاپې ولګي زړه ته هم درندې ولګي او دماغ ته هم درندې ولګي او دماغ دروازې او کړکۍ ټولې بندې شي دی نه غټ عذاب بل کوي. دا د دې لپاره دلیل دی چې د په عذاب کې گرفتار د اوس نه دا په عذاب کې گرفتار دی. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم او د قیامت تر راتلو نخې خو خوا وشا پر ټوله دنیا او پر ټولو کائناتو کې خورې ورې پرتی دي داسې پټې خو نه دي. افلم يروا آیا دي نه ګوري الی ما بین ایدیهم هغه څه چې دي په مخ کې دي او ما خلفهم او څه چې دي نه رستو دي من السماء والارض اسمان او ځمکه. نو دې اسمان او ځمکه کې د الله تعالی د توحید او د آخرت بې شمېره دلایل دي که نه. دا زوال په هر څه باندې راځي که نه راځي. ان نشأ نخسف بهم الارض کمونږ وغواړو دوی به په دې ځمکه کې وردن کو خسف په دې ځمکه کې به ژوندي ورومنډو وردن نه به کو پکې خخ به کو پکې. ان نشأ نخسف بهم الارض کمونږ وغواړو په دې به په دې ځمکه کې روغ وردن کو او نسقط علیهم کسفا من السماء یا براواچو په دې باندې ټوټې د اسمان نه. نو ان فی ذلک لآیة لکل عبد منیب بېشکه په دې کې نښه د هر هغه بنده دپاره چې هغه الله تعالی ته راګرځېدونکی منیب چې د هغه زړه الله تعالی ته متوجي. اوس دی چې وایي چې په دنیا کې د ما ته عذاب راکړي نو په دنیا کې خو الله تعالی وایي چې دا که زه غواړم په دنیا کې موله د عذاب ورکولی شم. د قیامت یو نښه وه د په دنیا کې م ښودی شم خو دا خو د ده دپاره فایده منده خو نه ده که نه.
د لپاره خدا فایده نه کوي دی خو د خپل ځانم دشمن دی ها الله تعالی وایي چې زما د رحمت په بنیاد باندې چې ما د لکم مهلت ورکړی دا مهلت برقرار ساتل غواړم او د د بد عملی او د د بد جبې او د د بد خبرې په وجه باندې زغه مهلت نه ختموم یعنی الله تعالی چې انسان لکم مهلت ورکړی دی د خپل بیوقفتوب په وجه باندې هغه سزا پر دنیا کې وس غواړي مطلب دا دی چې خپل مهلت ختمول غواړي الله تعالی وایي نه دی به وجود چې تی ختمول غواړي خو زه نه ختموم ما چې په خپل علم کې ستاده لپاره کوم مهلت مقرر کړي هغه مهلت در کوم نو دا خو د الله تعالی مهرباني ده ولقد آتینا داوود منا فضلا بیا څنګه تاسو ته ویلې شو سورۃ سبا کې دوه کردارونه پیش کیږي دا دوه کردارونه دي یو بل متقابل یو داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام کردار دی او بل قوم سبا کردار نو داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام شکر گزار بندگانو نو الله تعالی ول ډیر څه ور کړیو او پاغه باندې هغه شکر ایستو نو الله تعالی ته نعمتونه وانه غست مزید ول اضافه ور کړه او سبا قوم باندې الله تعالی ډیر لوی نعمتونه او احسانات کړو پاغه ناشکری وکړه نو الله تعالی ته واغستو اوس دې کې تاسو ګورئ سلیمان علیہ السلام او داوود علیہ السلام د نعمتونو تذکرہ کیږي دلته دا هم داسې عجیبه هم د نعمت خو چونکې دا خو پیغمبران دي نو د دې خدا توجیه کیږي چې دا خو معجزانه طور باندې الله تعالی دوی له دار څه ورکړي خو د سبا د قوم ته چې الله تعالی کوم نعمتونه ورکړي نو د هغه څه معمولی نعمتونه نه وو جنتان عن یمین و شمال څنګه تاسو ته ما دا غي تذکرہ کړی و څومره خیسته علاقه وا خوشبويه علاقه وا څومره مزه وي مال او دولت څومره ډیرو امن او امان څومره ډیرو خوشحالي څومره ډیرو رزق څومره ډیرو ماحول څومره صفاو نو دا نعمتونه اوس د نعمتونو د بقا طریقه چې دا نعمت خو ورکوي الله پاک یا د معجزې په تور او یا د نعمت په تور خو ورکوي الله پاک خدای د بقا طریقه بیا دا لري ته به شکر گزاري کې او چې څوک شکر گزاري نه کوي نو الله تعالی ته بیا غ نعمت اخلي دا چې کوم خلق په دې سيزونو باندې ډېر زیات خوشحالي کې چې یاره سہولیات ډېر زیات پکار دي او مزه ډېر پکار دي او آرام ډېر پکار دی او اسباب د ژوند ډېر زیات پکار دي او فیسیلیټي ډېر پکار دي خو دې سره سره دا خبر هم ده چې بیا شکر هم ډېر پکار دی او چې شکر ور سره نه وباسي نو بیا د هغې سزا هم ډېره زیاته ده ولقد آتینا داوود منا فضلا او بشک ورکړیو موږ داوود علیہ السلام ته د خپل طرف نه ډېر به فضیلت یا ډېر څه زیات نعمتونه فضیلت هم ورکړیو ځکه چې پیغمبر دی او فضلا معنا دا ده چې څه اضافي نعمتونه هم ور ډېر زیات ورکړي چې بل نور چاله مې نه ورکړي دا فضلا کې دواړه مطلبونه مراد نو هغه نعمتونو تفصیل دا ده چې یا جبال اوبي معه الطير اے غرونو او بی تسبیح کوي معه سره د داود علیہ السلام نا والطير او اے مرغو تاسو سره تسبیح کوي داود علیہ السلام چې کله با تسبیح کوله نو الله تعالی د سره د غرونه او د مرغه مسخر کړي وي وسخرنا مع داود الجبال او دلته د مع لفظ دی وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا او دلتم یا جبال اوبي معه دا اوب خو خپل معنا تلا ورات لدی اب یوب خپل ورات لدی مطلب دا دی چې دا आवाज چې زی او راضی او چتیږي او بخکتکیږي او برکیږي پر आवाज کې چې دا کم اتار او چړاو راضی د دې په وجه باندې دیتا د आवाज تم اوبي ویل شو چې اوبي په دې معنا باندې چې په دې आवाज کې تګ را تګ دی او چتواله او کتواله زیرو بم پکې دی زیرو بم نه بغیر خو هغه आवाज کې حسن نه پیدا کیږي نه هغه زیرو بم په پکې نو الوه پکې حسن پیدا کی او بی معه دلته د تعویب نه مطلب التعویب نه مراد په دې کې تسبیح ده یسبحنا والطير بل ځای کې قران دا غي تفسیر کوي تسبیح او مرغوبم کوله د دې تعویب اصل شکل څنګه بکیدا نو صحیح خبره دا ده چې الله تعالی دا غرونه او دا مرغه د داود علیه السلام سره یعنی حکم او تکړه چې داود علیه السلام تسبیح وایي نو تاسو یې وایي اوس غرونه خو اسیم تسبیح وایي و ان من كل شيء
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل قد علم صلاته وتسبيحه. غرونه خواشم د الله تعالی تسبیح وای، مرغه خواشم د الله تعالی تسبیح وای. خو دلته د دې مطلب یو خاص شان دی چې د داود علیه السلام سره خپل آواز ملاو کې، د داود علیه السلام سره خپل آواز ملاو کې. د دې نه مطلب هغه انګې نه ده، هغه انګې چې ورته وایي کنه پښتو کې ورته انګې وایي، ته په انګریزي کې ورته ایکو وایي چې تاسې آواز کوي او هغه آواز داسې کړنګېږي، داسې واپس در راتمبېږي. د دې نه مطلب دغه نه دی. وایي په خبره که د دې فرض که دا د هغې یو شکل وي نو ټیک ده، خو د دې مطلب دا نه دی چې دا د دې نه مراد هم دغه دی. ته دا ویلی شي چې دا غرونو چې به تسبیح کوله نو په دې انګې کې او په دې ایکو کې د هغې اظهار په دې طریقه بنده اورېده، نو دا خبره بیا ټیک ده. خو د دې معنا دا نه ده چې دغه انګې بجای خود تسبیح ده. تسبیح چې کومه ده هغه د هغې عامې تسبیح نه علاوه ده. د داود علیه السلام د دې سر سره سر ملاول، د هغه د دې آواز سره آواز ملاول، د هغه د دې سوز و ګداز سره خپل سوز و ګداز ملاول، دی مطلب دی. یا جبال اوبی معه، ای غرونو تاسو هم تسبیح کوئ سره د ده نه. هغه انګې چې کومه ده نو هغه د ده سره نه وي، هغه چې دی خبره وکړي نو واپس کېږي، هغه معهو نه وي، هغه بعده وي. دا یو نقطه پکې په ذهن کې وساتئ، دا مې ذهن ته اوس راغلی. انګې چې ده چې زه کله آواز خلاص کړم نو هغه آواز بیا شروع شي، بیا وروستو کړنګ 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 کوي. او دا معهو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، او نرمه کړې ور د دپاره وسپنه ان اعمل سابغات چې جوړوه زغرې، وقدر فی السرد، او په اندازې باندې جوړوه د هغې هغه کړی، د هغې هغه وودله. وقدر فی السرد، او په اندازه کوه د هغې هغه وودله. وعملوا صالحا، وعمل کوئ نیک، انی بما تعملون بصیر، ځکه ستاسو د عملونو زه خبردار یم. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، مونږ د ده دپاره اوسپنه نرمه کړې وه. دې کې څه صریح حدیث نشته او قرآن هم دا نه دی ویلي چې څنګه نرمه کړې وه. د نرمه کولو دوه شکلونه دي، یو دا چې د معجزې په طور هم وله نرمه کړې وه، څنګه چې اوړه او خټه د سړي په لاس کې نرموي، نو د معجزې په طور باندې وله داسې نرمه کړي، نو په دې کې هېڅ استبعاد نشته. معجزه خو معجزه ده، خو د الله تعالی کار دی. کوم خدای چې اوسپنه سخته کړې ده نو هغه نرمولی هم شي. نو دا خبره کې هېڅ استبعاد نشته دی چې داود علیه السلام به اوسپنه په لاس کې راغسته سړی چې خټه رالي یا اوړه رالي، او داسې بیا یې څنګه تار جوړوه او څنګه یې څه شی جوړوه، نو داسې به د هغه په لاس کې نرمه وه، د مومو په شانتې. دا هېڅ بعیده خبره نه ده، او پیغمبر دی، او پیغمبر له چې الله تعالی کومه معجزه ورکوي نو هغه د الله تعالی له طرف نه. یا خو معجزه څه ته وایي؟ امر خارق للعاده یظهره الله علی ید من ادعى النبوه، نو د هغې مظهر او د هغې ښکاره کوونکی خو الله تعالی دی. نو ألنا له الحديد، دا مطلب. او دا مطلب هم دی چې الله تعالی په دغه زمانه کې دله اوسپنه نرمه کړې وای، د اوسپنې د نرمولو چلې ده ته اول ځل وښودو. هسې په انساني تاریخ کې دا خلک وایي چې د اوسپنې او د فولادو نه چې انسان په لویه پیمانه باندې کار اخیستی دی، نو دا د 2000 نه واله تر د 1200 قبل مسیح پورې دا زمانه ده، او دا د حضرت عیسی علیه السلام، د داود علیه السلام زمانه ده. 2000 نه واله تر د 1200 قبل مسیح پورې دا هغه زمانه ده چې دای زمانه کې د اوسپنې او د فولادو استعمال په عروج باندې دی. نو یعنې ممکنه ده چې الله تعالی داود علیه السلام ته د دې د استعمال نورې طریقې ښودلې دي، او په ډېره لویه پیمانه باندې اول ځل د داود علیه السلام د اوسپنې استعمال کړی دی. دا دواړه ته خبرې کېدی شي. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، او نرمه کړې وه مونږ د دې داود علیه السلام دپاره اوسپنه. څه دپاره هم نرمه کړې وه چې ان اعمل سابغات، چې جوړوه ته سابغات زغرې. هسې دلته یو دوو ټکو ته غوږ دی. نن سبا په دنیا کې تاسو ګورئ یو ملک چې د خپل فوجي قوت کې اضافه کوي، نو وایي زه په دفاعي قوت کې اضافه کوم، داسې نه وایي چې زه په خپل جارحانه قوت کې اضافه کوم. تاسو په خبره پوهېږئ که همیشه امریکا هم وایي موږ دفاعي قوت باندې دفاعي بجټ، نو دفاع خو دې ته وایي چې زه خو چاته څه نه وایم، خو که په ما څوک راځي نو چې زه خپل ځان خو بچ کوم.
امریکا هم دا وایي او چین هم دا وایي او روس هم دا وایي او هندوستان هم دا وایي او پاکستان هم دا وایي ټوله دنیا دا وایي چې موږ د دفاعي بجټ دفاعي موږ دفاع مضبوطو موږ دفاع دا هیڅوک هم نه وایي چې موږ جارحیت مضبوطو. تاسو په خبره پوهیږئ قرآن مجید چې داود علیه السلام ته کوم خبره کړې ده دین خلکو دا خبره زده کړې ده انعمل سابغات جوړوا زغره نو زغره خو دفاعي قوت دی کنه د زغره په ځای ته دا مېلې چې توره جوړوا غشي جوړوا نيزي جوړوا خو د دې ټولو په ځای باندې ورته سابغات ورته وی څه جوړوا ویزغره جوړوا. نو خبره دا چې اصولا دا خبره ټیک ده دا خبره د خلکو ټیک زده کړې ده د قرآن نه زده کړې ده داود علیه السلام نه زده کړې ده خو ټیک زده کړې ده چې بنیادی طور باندې د اسلحې ضرورت چې کوم دی هغه څه شی دی هغه دفاع ده هغه دغه استعمال چې دی هغه بیا ډېر وروسته ضرورت په بنیاد باندې راځي. قرآن هم موږ ته دا وایي که نه چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم یاروي په دا معنا نه ده چې جوړ کړو سیده ولا پرې خېټه کې ورمنډه دا مطلب نه ده چې اوس بم دې جوړ کړو شابه اوسه په ولا ضروري نه ده چې هر یو شی نو دا دفاعي نظام چې دی دا ضروري. اوس د عام خلکو د داود علیه السلام د زغره د جوړولو دا تاثر ورکړی دی څومره چې ترجمه خلک کوي او یا تفسیرونه بیانوي او یا د دې تذکره کوي چې داود علیه السلام خو بس ځان له اصغري جوړولې او د ځان له کاروبارو چې یاره په دې باندې ډوډۍ ګټله دا خبره هیڅوک نه کوي چې داود علیه السلام د الله تعالی پیغمبر هم دی او د یو ملک سربراه هم دی نو دا ټول کارونه د انفرادي حیثیت باندې نه دي دا ټول کارونه په اجتماعي حیثیت باندې دي. اجتماعي حیثیت باندې دا معنا ده چې هغه د قوم د ملک د وطن د اسلام دفاع کوله او په هغه دفاع کې هغه د ټولو نه زیات خپل حصہ په خپل لاس باندې هغه پکې حصہ اخستا. یعنی چې داود علیه السلام کوم د دفاع د سامان د تیارولو د لپاره په خپل لاس کوم کار کوي نو تاسو څه خیال دی دا فوجیان ما کار نه کوي داغه لاندې چې کومه طبقه ده او داغه لاندې چې کوم نظام دی او داغه لاندې چې کوم کارکنان دي نو هغه بدل نه کوي. الناس علی دین ملوکهم چې څنګه وایي بادشاهان او مشران چې کوي خو لاندې خلک هغه کوي کنه. نو د دې مطلب یوازې دا نه دی چې داود علیه السلام صرف زغره جوړولې او دا به خرڅولې او په دې باندې خو پکې دا او دا دې نه انکار نه کوو چې داود علیه السلام کان یاکل من عمل یده هغه به د خپل لاس د مزدورۍ نه خوراک کوو. دا خبره خدا دې دا مطلب یوازې نه دی چې داود علیه السلام صرف دا چل کوو او داغه نه بعد داغه قوم او داغه د ملک هغه دفاعي نظام چې دی هغه داسې نه دې داغه دفاعي نظام ته اشاره ده چې دا داود علیه السلام په قیادت کې د ټول ملک نظام دفاعي نظام مضبوط کړي. انعمل سابغات وقدر في السرد ګور الله تعالی ورته بیا دا چلم خودلو وقدر في السرد علماء لیکلي دي چې د داود علیه السلام نه مخکې چې به کوم صغره بوا نو هغه به داسې لوی یو تخته بوا نو تخته به سړي مخامخ ځان ته داسې لکه زیات نه زیات چې سړی ځینو مخامخ ځینو دا سینه بچ کوي سر بچ کی سر باندې خو به ټوپې کې خو دا سر د ټوپې خو معلومه خبره اخوت چې ورته وي د وسپنې ټوپې به کې خو دا خو د سینې د بچ کولو د پاره به یو تخته د وسپنې هغه به د مخې ته تړلې و نو چې تخته به تړلې و هغه به سړی خوګوم او هغه درنه بم و او دا هغه په حرکت کې بم کله کله به معنی جوړېده هغه سره به دونه ډېر تیز حرکت هم نه کېده. نو الله تعالی اول ځل داود علیه السلام ته دا خبره په مزغو کې واچوله چې نه ته داسې چلو که چې دا د جامې په شانتې دا وودلو که ورسره داسې وبڼه دې ته بڼل وایي داسې زغره جوړه که او هغه د اوسپنې د تارونو نه هغه وبڼه او هغه بڼل داسې کوه چې ډېره سخته مه جوړوه چې هغې کې حرکت نه وي لکه د جامو داسې جوړ که چې سابغات چې د جامو په شان د وجود سره د هغې حرکت همدغه شانې مناسبي ورسره جاري چې سړی څنګه کینی پاسي نو دغه جامې دغه په لار کې دغه په حرکت کې معنی نه جوړیږي نو داسې د اصغرم ته داسې جوړه کا چې دا د جنگ په وخت کې د منډې را منډې پرېتلو کې معنی نه جوړیږي او دا به الی چې دا اودلی شي نو ځکه وایي وقدر فی السرد ودلو ته وایي سرده
وقدر فی السرد او اندازې سره جوړوه د هغې دا کړی جوړوه او په هغې کې دا بودل چې کوه چې سوري پکې دومره زیات هم نه چې دننه پکې غشی لاړ شي او دومره تنګ هم نه چې بالکل د هغې نه یو تپه جوړه شي او تخته ترې نه جوړه شي نه چې داسې چې حرکت هم کوي سوري پکې داسې بودلې داسې چې حرکت هم کوي او سوري هم دومره څه نه وي کلاو نه چې په هغې کې غشی دننه لاړ شي ځکه بیا خو مقصد فوت کېږي وعملو صالحا او عمل کوي نیک مطلب دا دی چې دفاع کې دومره ډیر مه مشغولېږئ چې هغه عمل صالح نور کارونه درنه پاتې شي بس لګیا او په مخه ټوپکې جوړی په مخه بمونه جوړی او بل کار دې پرېښی دی او نه خدای منې او نه رسول منې او نه آخرت ته څه کار کوي او نه دین بیانوي او نه دین زده کوي او نه فرایضو پابندي کوي او بس صرف ټوپکې جوړی نه دا کار مه کوه که نه وعملو صالحا دا خو د عمل صالح د تحفظ د پاره دي دا کارونه دا دفاع چې کومه ده دا خو د عمل صالح د تحفظ د پاره ده چې ته د دشمن نه محفوظ یې نو ته به عمل صالح ته فارغ یې نو چې ته سره عمل صالح نه کوې نو بیا دا د زغرې او د وسلې جوړول بیا د څه مطلب دپاره دي دا خو دې دپاره دي چې ته د دشمن نه بچې نو ته به د دین کار ته وزګار یې وعملوا صالحا وعمل کوي نیک انی بما تعملون بصیر زستاسو عملونه لره لیدونکی یم ولسلیمان الریح او مونږ تابع کړی سخرنا لسلیمان الریح مونږ تابع کړی سلیمان علیه السلام دپاره هوا تیزه هوا الریح معنا سیلی تیزه هوا هم ورله تابع کړې وه رخاء هم ورته ویلي او عاصفة هم ورته ویلي دي عاصفة او رخاء هم ورته ویلي دي نو عاصفه معنا عاصفه خو دغه ریح والا ته وایي چې سیلی نو تیز وي او رخاء معنا دا چې د هغه په لاس کې نرمه وه مطلب چې هغه به ورته وایي چې داسې ځه نو داسې بتله او چې داسې وي نو داسې بتله نو رخاء معنا دا چې د په امر باندې روانه وه تجري بامره ولسلیمان الریح او مونږ تابع کړی ولسلیمان علیه السلام دپاره دا الریح دا تیز سیلی غدوها شهر چې د هغې د سحر مزل به د یوې میاشتې و رواحها شهر او د ماښام مزل به هم د یوې میاشتې و غدو معنا څه ده چې دا سبا شي او د سبا نه د غرمې پورې دې ته غدو وایي او رواح معنا دا چې د مازدیګر او د ماښام په منځ کې یا د زوال نه وروستو د ماښامه پورې دا غدو دی دا رواح دی مطلب دا دی چې د سهار په ټیم کې لکه دا غرمه تې لرې کا د غرمې دا ګرمي تې لرې کا دا ماسپښین تې لرې کا د دې نه د اولنی ټیم او دا وروستنی ټیم چې کوم د مزل ټیم دی دا چې کوم ټکه نه غرمه ده نو دې کې خلک مزل نه کوي دې کې خو آرام کوي نو د آرام دا وخت لرې کا او د سهار نه د ماښامه پورې دا وخت نو دا اولنی د یو طرف ته غدوون شو دا بل رواح شو نو سهار مالې به دې هوا دونه مزل کوو لکه څنګه چې سور په اس باندې یوه میاشت مزل کوي او د ماښام مزل به هم دومره و چې یوه میاشت مزل دا مطلب شو اوس دا مزل به څنګه کېږي د دې هوا به مزل کوو نو هوا دې خوا لاړه یا دې خوا لاړه نو د هوا بجای خود مقصد خو نه دی چې دې هوا ته به وایي چې ته نن فلسطین طرف ته ځه دې هوا ته به وایي چې ته کابل ته ځه د کابل تذکره هم پکې راغلې ده یو شپه به پکې په کابل کې موکړه دې وجې نه بعضې خلکو دا لیکلي چې دا کابل چې کوم دا علاقه او د دې خوا اوشا دا د سلیمان علیه السلام په زمانه کې د دې کې تذکره د تفسیرونو هم راغلې ده هغې خو دوه قسمه خبرې کړي عام خبره خو مشهوره دا ده چې سلیمان علیه السلام داسې یو تخت جوړ کړی و په هغې کې به 400 کرسۍ کېښودې او مرغۍ او پیریان او دا او دا او دا او دا هر څه چې د هغه کوم دربار سره متعلق کوم خلکو نو دا به پې ټول کېناستو او بیا به هوا ته وایي چې اوچت یې کړه چې اوچت به یې کړو د یوې میاشتې مزل به په دغه زیات نه زیات 2 غنټې خوا وشا ټیم کې 2-3 غنټې ټیم کې به د میاشت مزل او بیا به یې چې واپس ځه دې ته فلان کې ځه خلکو په دې بابل کې یا په دې عراق کې په غالبا په بابل کې یو کتبه خلکو منتدا او بعضې مفسرینو د هغې تذکره کړې ده چې هلته هغه سړی وایي چې زه د سلیمان په ګټه باندې لیکلي دي چې سلیمان علیه السلام سره زه په دې دربار کې د هغه په هغه هوایي سفر کې زه ورسره ملګری یم او موږ دا دې راغلي یو غرمه دلته هم تېره کړې ده د شام نه راغلي یو غرمه هم دلته تېره کړې ده او ماښام له به فلانکي ځای ته ځو او ماخصوصن له به فلانکي ځای ته ځو نو دی هلته په ګټه باندې لیکل کړي دي بعضې اثار قدیمه والو ګټه معلومه کړې نو عام خلک خو دا وایي چې د دې هوا نه مطلب دا و چې دا تخ به په هوا روان و پخوا به په دې جماعتونو کې حاجي مونږ هغه لږ لږ هغه
کتابونه چرته کې کتل یا د پښتو کتابونه په دې جماعتونو کې به خطبه وي په خوا په دغه کې ویلې په پښتو کې به ویلې ها جی په دې اختر کې به خطبه ویل هغه په پښتو کې ویلا اسی یو پښتو دا سیوانو هغه کې به د پښتو باندې شعرونه به پکې وي بیا به سکړې چې بندي د ګورستان شي په دولت عزت کې زیات د اکبر خان شي بیا به سکړې چې بندي د ګورستان شي او یو به پکې دا یو هغه به پکې ویل چې تخت به په هواتو د مرغانو و په سوره اخر کو خاور لاندې سليمان او پیغمبر چې تخت په هوات د مرغانو و په سوره اخر کو خاور لاندې سليمان او پیغمبر نو دا تخت به په هوا روانو نو دا څه بعید خبره خو نه ده امام ابن جوزی رحمه الله په تفسیر کې په یوځای کې لیکلي دي چرته چې سليمان عليه السلام په تخت باندې په هوا سور روانو لاندې یو زمیدار سړی په پټی کې کار کو نو چې دا شی وکتل نو د داوود عليه السلام زوی مزید وکړي د داوود عليه السلام زوی مزید وکړي په هوا روان نو هغه هوا ته وی دا تخت کوس کا نو تخت کوس کو راغی د زمیدار کاکا لوي کاکا سدی وی نو هغه وی چې ما ته غلطه خبره وکړه نو خو کار خراب شو وی ما نور څه نه دی ویلي خو ما صرف دا وی چې د داوود علیه السلام زوی مزید وکړي هغه ورته وی چې بابا تا ته پته ده ته مؤمن یې که نه وی وی د جنت هغه مزې نه دی وی هغه دا مزې سم نه دی وی طالب الله تعالی په جنت کې مزې درکوي د مزو په انتظار اوسېږه مزې د خدای سره ډېرې دا واړو څه مزې نه دي چې په هوا روانې هلته به ډېرې زیاتې مزې خوشحاله شه مزې تا ته هم ملاوېږي یوازې ما ته نه دي ملاو نو دا خبره څه بعیده نه ده نه بعیده نه ده داسې پورې منخله چې خامخا داسې وه چې خدای نه دی ویلي چې په هوا به تخته او نه پیغمبر علیه السلام په صحیح حدیث کې ویلي دي چې تخې په هوا ته خو تاریخي خبرې دي نو د معجزې په طور باندې دا ممکنه ده او ته دا ویلی شي چې ګوره نه پکې پټرول و نه پکې څه شي و نه پکې څه و نه پکې پایلټ و نه پکې بل څه و بس روان به او دا ممکنه ده چې د سليمان عليه السلام په زمانه کې بحري سفر ډیر زیات شروع شوه او د سليمان عليه السلام بحري بیړۍ چې ده هغه په سمندرونو کې ګرځېدې او ډېر لوی تجارت او ډېر لوی کاروبار شروع کړو نو دام ټیک وا او بحري سمندرونو کې په هغه زمانه کې سفر چې و هغه خو د هوا محتاج و نو چې هوا به مناسبه و نو سفر به روانو چې هوا به مناسبه نه و نو دا د سليمان عليه السلام معجزه شو چې د سليمان عليه السلام بحري بیړه به روانه و نو چې نورو به کوم مزل په میاشت کې کوو هغه به د بحري بیړه د سليمان عليه السلام بحري بیړه به هغه مزل په 2-3 غنټو کې کوو خو دې دواړه کې خو یو مرادي کنه کله یو مراد نه چې نه هوا د تخ مرادي او نه د بحري بیړه مرادي او کشته مرادي نو بیا به د هوا د تابع کېدو چې یو میاش مزل دی خو بل میاش مزل دی خو نه سم مطلب چې شیله به یو میاش په مزل نو شیله چې بلاسه طوفان زی چې په یو میاش ته مزل دومره کوي فرض کا نو دا چې په دومره رفتار زی خدا خو بیا ورانه کوي بیا دا چې تیز شیله جراشي خو بیا خو کلی روانه نو دا مطلب خو خود نو ظاهره خبر ده چې یا به تخ په مطلب او یا به کشته په سمندرونو کې مطلب شورا هغه بادبانی کشته به مطلب او د دواړو کې به یو مطلب نو او یا به دواړه مطلبونه نو که دواړه نو سبعید خبره خو نه ده دا مطلب شو اصلنا له عین القطر او مونږه روانه کړې و د لپاره یو چینه د تانبې چینه مول روانه کړې و عین ممکنه ده چې بالکل داسې چینه ولکه د اوبو چینه نو دا پیغمبر معجزه شو څنګه داوود علیه السلام ته په باره کې وی چې علنا له الحديد دلمو دا وس پر نرمه کړی و نو د داوود علیه السلام د پاره وس پر نرمه و په لاس کې لکه د وړو د خټه په شانتي او د سليمان علیه السلام د پاره الله تعالی څنګه چې د وبو چینی دی نن سبا چې ته ګوري د پټرول چینی دی او د ډیزل چینی دی د تیل چینی دی کنه پټرول ډیزل خو ته بیا جوړای کنه خدا خو د تیل چینی دی نو څنګه دا د تیل چینی دی نو دا چې په هغه وخت کې د الله تعالی د سليمان علیه السلام د پاره سو د تانبې چینی جوړ کړی خجی
واصلنا له عين القطر ومنغ روانه کړي ورته سليمان عليه السلام د پارا چینا د تانبه ومن الجن او د پیریانو نام نغسوکو یعمل بین یدیه چې کار به کو د په مخې باذن ربه د رب په حکم ومن يزغ منهم عن امرنا او څوک چې بکوب شو په دې پیریانو کې زمونږ د حکم نه نزقه من عذاب السعير نو به وسکو د عذاب د جهنم. دا پیریان چې کومو د تابع الله تعالی ولا تابع کړیو چې تابع کړیو نو د په حکم باندې بیکار کوو چې دا اخوا د خوا کېده به نو د سليمان عليه السلام خو په دا اختیار نه و چې د سزا ورکړي خو الله تعالی ما به ول برای راست سزا ورکوله. نزقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن امرنا الله تعالی وایي چې زما حکم و چې د دې سليمان عليه السلام خبره معنا او چې د به اخوا د خوا چل کو نو ما به ول سزا ورکوله. نو دې کې پټې اشارې داسې دي چې داسې خلک وایي چې سليمان عليه السلام پیریان تابع وو نو تابع وو خو د تابع مطلب دا نه و چې داسې تابع وو چې د په وینا باندې روان نه تابع وو خو د الله تعالی په وینا روان وو اگر تابعداري نه خو د خوا کېدل الله تعالی به سزا ورکوله او سبه کول. نو پیریان چې خلک تابع کړي نن سبا نو سبه کوي نو دې تصور ته ګوره دا هغه زمانه د خلکو تصور ته ګوره د عام خلکو تصور ته ګوره چې یاره پیریان تابع کانو چې پیریان تابع کانو څه بدل راوړي نو بس څه بدل راوړي نو پیسې بدل راوړي او وخت بدل راوړي او ها چې تاسو ستاره خو میوه بدل راوړي ها نه نو دا تصور دلته بیا ګوره چې سليمان عليه السلام چې کم کار غسته يعملون له ما يشاء من محاريب جوړول بده پیریانو د سليمان عليه السلام د پاره هغه چې د بغوخته مم محاريب آباده اوچته آباده وتماثيل او تصویرونه او سندره پیژنې کنه سندره دا غرونه دي دا باغونه دي دا ونې دي دا سیندونه دي دا خسته چمنونه دي دا سندره وجفان او دا سکاسي داسې خانکونه کل جوابې چې پشان د حوزونو به د لوی حوزونو پشان ته غټ خانکونه به لوی خانکونه لکه اتره پیژنې کنه اتره زما په خیال په دې ناستو کسانو کې څوک اتره نه پیژني څوک اتره پیژني ځکه چې تاسو کې یو هم زمیدار نشته. اتره دې ته وایي چې دا ګوړه پاکړي کې د غنی هغه رس پوخ کی کنه نو بیا چې هغه پوخ کی نو چې پوخ شي نو بیا وته دغه د کودري د خټې نه یو هغه جوړ کړی لکه تاسو د امن چې سره دومره لوی دا غزنه والدي ز پوره دومره یو خانه کی خانک سلور حصے هغه یو ځای کړي نو هغه ته بیا راواړي نو هغه ته اتره وي نو پاره کې دا ګوړه بیا لړی نو چې دا بیا لګا یخشي نو بیا ته چکه جوړي کی نو هغه ته اتره وي نو دا غټ خانه کی خجی عملون له ما یشاء من محاريب جوړول بده پیریانو د دې سليمان عليه السلام د پاره غ سجده د بخو خو من محاريب غټه باده وتماثيل او سندره وجفان او خانکونه او تر کل جواب پشان د غټ حوزونو د تالابونو پشان د غټ خانکونه بو غټ اترې بوي وقدور الراسيات او دارنګي کټوي او دی ګنا راسيات چې پزيب پراتو پزيدل بنا سم دغه د اجمیر شریف دغه د لنګر دی ګنا د اجمیر شریف د لنګر دی ګنا اعملوا آل داود شکر عمل کوي د داود علیہ السلام اولاد د شکر عمل کوي وقلیل من عبادی الشکور او ډیر کم دي ما په بندگانو کې شکر گزار. یعملون له ما یشاء من محاريب د محراب جمع د محراب خو دې ته وایي چې سړی په د جنگ نه ځان بچ کوي د جمعات د محراب تم په دې وجه محراب وایي پوه شئ په خبره باندې دا په اصل کې خو په دا جمعاتونو کې نو خدا خو بیا وروسته بیا را پیدا شو کنه چې دا حکمرانان او خلفا پکې په دې باندې حمله وشوي نو بیا د محراب تصور راغی ورنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په جمعاتونو کې دا محراب نو بس هم داسې به عام جمعات او عام بابو اوس که څوک د محراب بې ادبي کوي نو دې معنا د جمعات بې ادبي ده هغه وخت دا منارم داسې نه وخت که اوس منارې بې ادبي څوک کوي نو دا د جمعات بې ادبي ده ځکه دا د دې حصه ګرځېدلې ده. نو محراب نه مطلب بالا بلند بالا سدي
تعمیرونه او آبادۍ دي غټې غټې آبادۍ به یې جوړولې او دا آبادۍ ضروري نه دا صرف شوقیه جوړولې دا آبادۍ دا یې د اسلام د روب دپاره جوړولې لکه تاسو ګورئ چې ملکه بلقیس چې سلیمان علیه السلام میلمستیا راله نو ملکه بلقیس هم د دغه زمانې ښځه وه او د دغه زمانې حکمرانه وه د کومې زمانې سلیمان علیه السلام حکمرانو نو دوه لوی معجزې ورته سلیمان علیه السلام وښودې یو دا یې ورته وښودله چې تخې وله راوړو نو هغه حیرانه شو چې کانه هو دا خو د هغې په شانته دی او دې باندې هغه ملکه بلقیس ورته پوهېدله چې دا څنګه د هغه ځای نه دلته راغی نو دا په دشمن باندې روب او په دشمن باندې د اسلام روب قایمول د پیغمبر روب په دشمنانو باندې قایمول د اسلام هغه عظمت په خلکو باندې قایمول دا اصل مطلب و دا چې هغه محارب معنا دا ده چې هغه محراب او هغه آبادي او تعمیر یې جوړ کړو نو تعمیر یې جوړ کړو قیل له ادخل الصرح سورت نمل کې د مخکې ویلي لاړه شه دې ماڼۍ ته او دې بنګلې ته وردن رسه دا ستا ګیسټ هاوس سرکاري ګیسټ هاوس دی د میلمنو ځای دی زه د میلمنو ځای ته راځه آرام له نو چې روانه شوه نو فلما رأته حسبته لجة وکشفت عن ساقیها چې وی کتل ورته نو هغې ویې چې دا خو جوړې چپي اوبه دي نو سیدې پنډی پورته کړې دا پنسۍ پورته کړې ویل نه دا پنسۍ مه پورته کوه انه صرح ممرد من قواریر دا داسې بنګله ده چې دا ډېره زیاته نرم مزېداره جوړه شوې ده شیش محل دی شیش محل د شیشې نه محل جوړ دی دا شیش محل دی نو دا شیش محل چې نو هغې وی چې انی ظلمت نفسي ما او په ځان ظلم کړی دی حکمران زه یم او حکمران سلیمان علیه السلام هم دی نو هغه د خدای بنده دی نو ترقي د هغه وګوره او زه د خدای د بندګۍ پروا نه ساتم او د دې نه مې خبر هم نه یم د خدای بنده وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم کافرین او کافره وه او په خدای او په آخرت او په ایمان په دې عقیده نه ساتله نو عام طور باندې خو نن سبا مونږ ته خلک دا په دماغو کې وایي چې دا اسلام سړی را پابندوي او دا په سړي باندې پابندۍ لګوي او دا په طریقې کې رکاوټې پیدا کوي نو هلته خو پته ولګېده چې کفر په طریقې کې رکاوټ دی اسلام خو د طریقې بنیاد دی نو د سلیمان علیه السلام د دې بلندو آبادو بنیاد مطلب دا و چې دنیا ته دا وښیي چې اسلام چې دی هغه د دنیا په طریقې کې هم لوی ممد او معاون دی او که په دنیا کې د اسلام غلبه د هغه وخت نه د اوسه پورې وی نو تا به کتلی وی چې دا موجوده طریقې چې کومه ده دا چې کله بجلی ځي او کله راځي او کله جنریټر کار کوي او کله نه کوي نو دا باندې به خلکو خندا کولی دا لا پکې کم دا کم دور دی دا دور بس 1500 کاله مخکې تیر شوی وی او که 1500 کاله پس دا د طریقې هم داسې روانې او 1500 کاله پس چې کومه طریقې به نن وی بل هغې نه به زیاته وی نو دا محارب معنا دا ده چې دا سلیمان علیه السلام سره ټوکې نه کولې چې ته وایې چې لکه بادشاه و پیغمبر هم و غټې غټې آبادۍ جوړولې او د آبادۍ جوړول خو نه دي په کار او دا خو هسې فضول کار دی فضول کار نه و دا دې دپاره و چې د خدای په دشمن روب قایم کړي دا د دې دپاره و چې د خدای دشمن ته دا وښیي چې اسلام چې دی هغه د دنیا د ترقۍ دپاره هم بنیاد دی او کفر چې دی په حقیقت کې په ترقۍ کې رکاوټ کفر دی اوس ولې داسې شیش محل په دنیا کې نشته او داسې شته چېرته په فرانس کې شته چېرته په بل ځای کې شته چېرته داسې شیش محل چې سړي به دا ګمان راځي او د موجوده زمانې داسې حکمرانان چې هغه به د هغې په چل نه پوهېږي چې دا داسې شی دی ورته حیران یعملون له ما یشاء من محارب جوړول به د پیریانو د سلیمان علیه السلام دپاره چې څه به ده غوښته یعنې پلانینګ او منصوبه د ده وه سوچ د ده فکر به ما دا شی په کار دی هغې به ورته وایي چې ښه جوړوه من محاربه بلندې بلندې عمارتونه او داسې محرابونه څنګه چې تا ته ما پرون وې داسې ډاټونه داسې به یې جوړول چې آبادۍ به یې جوړولې نو آبادۍ به یې داسې په کراس شکل نه جوړولې د عیسایانو په شانتې چې داسې کراسونه به یې پکې جوړول نه په کراس شکل به یې نه جوړول داسې د ډاټ په شکل به یې جوړول داسې په ګول شکل کې به یې جوړول محراب دې ته هم دا محراب چې ته ګورې دا په دغه ډاټ په شکل کې وتماثیل او دارنګې سندرې به یې جوړولې تماثیل خو د تمثال جمع ده ګوره یو مثال دی او یو تمثال دی مثال په عربۍ ژبه کې مثال ته هم وایي او مثال کټ ته هم وایي خو تمثال کټ ته نه وایي یو مولوي صاحب خدای دې وبخښي هغه به وایي تمثال کټ وایي مثال چې کټ دی مثال جدا دی او تمثال جدا دی ښه جي د خر او د کولال فرق خو شته که نه دواړه خو یو شی نه دی نو مثال او تمثال جدا جدا و تماثیل تمثال څه ته وایي تمثال
درې مطلبونه کېدای شي. تمثال دې ته وایي چې سړی تصویر جوړ کړي. تمثال دې ته وایي چې سړی بیان وکړي. نفس بیان نه دی تمثال، بیان. دا په ډرامه کې چې سړی د هغې بیان کوي یو شی. یو سړی په ناول جوړوي، ناول. نو ناول داسې ناول خو لیکلي که نه، یو قصه داسې جوړوي، یو قصه جوړه کړي نه، هغه ناول ته هم تمثال وایي. ځکه چې هغه په بیان کې ته داسې جوړی چې سړی وایي چې نه که دا خو داسې دی لکه زه چې ورسره روان یم. په ډرامه کې داسې په هغه ناول کې داسې طریقه یي که نه. ناول چې سړی جوړ کړي، سړی چې ناول وایي که نه، ته چې ناول وایې نسیم حجازي ناول وایې، د بلچا وایې، د بلچا وایې، د عنایت الله هغه وایې، د بلچا هغه وایې، د چا خو به وایې. نو هغې کې سړی دا وایي چې دا خو بلکل لکه چې دا یو شی دی، زه پکې روان یم بلکل. کله کله به سړی داسې صورتحال پکې راشي چې سړی پکې هغه حرکت هم باندې شروع کړي چې لکه دا خو یا ور ټوپ کوو، یا را مخکې کوو، یا سر بس کوو، یا ځان بس کوو، یا منډه کوو. نو دې ته هم تمثال وایي. تمثال ډرامه، ناول. دویم د تمثال معنا د تصویر. تصویر عام تصویر د څه شي تصویر؟ هغه تصویر چې پای کې سا ده، هغه تصویر چې پای کې سا نه ده، هغه تصویر چې هغه د ځناور دی، د انسان دی، د بوټي دی، د خټې دی، د ګټې دی، د څه شي دی، د اس دی، د توري دی، د یو میدان دی، د سیند دی، د سمندر دی، د څه شي تصویر دی، د پل دی. او درېمه معنا یې مجسمه ده. مجسمه. خو دا خبره چې تمثال په یو خاص معنا کې نس نه دی چې ته وایې چې نه دا مجسمه سازي چې کومه ده دا سلیمان علیه السلام کړې ده. مجسمې دا مجسمې نه جوړې ده په دې چې خلک ولاړي ده، د سونې نه جوړوي او د سټیلو نه جوړوي او د څه نه جوړوي او د څه نه جوړوي. نو دا تمثال په دې کې څه نس نه دی. اوس دا چې آیا سلیمان علیه السلام چې څه جوړول د هغې نوعیت څه و؟ نو ځینو خلکو دا ویلي دي چې نه سلیمان علیه السلام تصویرونه جوړول. وایي د سلیمان علیه السلام کرسۍ چې کومه وه نو هغه داسې کرسۍ وه چې ښکته دا تفسیرونه دا ټولې خبرې لیکلې دي. ښکته چې کوم دی نو دوه زمري به دوه زمري چې سلیمان علیه السلام به راغی نو هغه دوه زمرو به هغه انداز داسې جوړ کړی و چې هغه دوه زمرو به د خپلې خپې داسې ورته پړوی کړي. نو سلیمان علیه السلام به پې خپې کېښودې نو بره به پرې کرسۍ کېناستو. چې په کرسۍ باندې به کېناستو نو دې طرف ته او دې طرف ته دوه بازونه جوړ شوي، دوه بازونه و. نو چې سلیمان علیه السلام په دې کرسۍ کېناستو نو هغه دوه بازونو به خپلې وزرې راخورې کړې داسې، نو د پاسه به یې پرې داسې چت جوړ کړو. که نه ده خبره باندې پوه شوي؟ دا کتابونه د کوم ځای نه لیکلي، نه د پیغمبر نه ویلي دي او نه چېرته کې د آسماني کتاب نه ویلي دي، خو بس کتابونه دي، اسرائیلي روایات شته پکې چېرته دا خبرې. اصل خبره دا ده چې سلیمان علیه السلام په شریعت کې په تورات کې اوس هم په کتاب استثناء کې دا عبارت موجود دی. په کتاب استثناء کې او په نورو بابونو کې دا په خروج کې دا عبارتونه موجود دي چې ته د ځان دپاره داسې بت مه جوړوه، بت مه جوړوه، تصویرونه مه جوړوه. تصویرونه جوړول چې د الله تعالی د مخلوق سره مشابه کېږي، دا تصویرونه جوړول دا یوازې زمونږ په شریعت کې نه، دا د تورات په شریعت کې، په تورات کې هم دا څیزونه حرام وو. په هیڅ صورت کې الله تعالی د بت پرستۍ د تصویر پرستۍ اجازت نه دی ورکړی. ځینو خلکو دا وایي چې نه د هغه په شریعت کې جایز و، زمونږ په شریعت کې حرام دي. حقیقت دا دی چې دا په ټولو شریعتونو کې دا ممنوع. دلته زه تاسو ته یو عبارت را نقل کوم، نو هغه عبارت ذهن کې وساتئ. خجی دا مطلب دے خروج باب نمبر 20 آیت نمبر 4. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا. صورت سے تو وہی ہو، تصویر تو وہی کرنا. نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. بل عبارت تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ اور پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو. شبیہ دا احبار باب نمبر 26. تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے کسی پرند یا زمین میں رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو. استثناء
باب نمبر 4 آیت نمبر 16, لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے. دا ور تورات عبارتونه دي. لہذا سلیمان علیہ السلام چې د ځان لپاره تماثیل جوړول پیریان ولا جوړول, د دې تماثیل نه مراد نس تصویرونه دي او نه د دینه مراد مجسمی دي, د دینه مراد صرف سندریان دي. سندری پیژنې, سندری دی ته وایي دا سیند دی, دا باغ دی, دا ونه ده, پوی دا وریځې دي. نو د دې قسمه سيزونو سندرونه جوړول نو دې ته وایي څه کله کله یو سندري ډېره مزیداره جوړه شي, خوړه اوبه یا شینه اوبه ډېرې مزیدارې او هغه رابهیږي او څنګه هغې کې ونی, نو داسې قسمه سندرې جوړول, بدغه به یې جوړول. پاتې شو تصویرونه جوړول. نو تصویرونه جوړول په هغه مذهب دین کې, په هر دین کې, آسماني دین کې دا حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمیر حدیث دي دلته خبره باندې پوه شوي. یو حدیث پکې صرف دا دی زده کوي, بخاري, مسلم او نسائی ټولو کې نقل شوی دی. عن عائشة ام المؤمنين ام حبيبة وام سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وایي چې ام سلمہ او ام حبیبه دا دواړه د حبشو کې هجرت کړو دي. نو هغه الته داسې یو ګرجه ولیدا, یو چرچ ولیدو چې فيها تصاویر, چې په هغه چرچونو کې بسو. اوس هم نن سبا چې تاسو چرته لاړ شئ مغرب ته, نو الته په دې چرچونو کې باقاعده تصویرونه وي. دا چرچونه دغه چې د عیسایانو چرچونه پای کې باقاعده الته تصویرونه جوړ کړي. حضرت مریم تصویر جوړ کړي او پکې ماشومه ولا پغې کې ور کړی او هغه تصویر دې کې لګي سالته بار لګېدلې شم خجیب. نو رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. نو دې دواړو پیغمبر علیه السلام ته وی چې موږ خپل ته داسې ګرځي ولیدي چې پای کې تصویرونه. فقال نبی علیہ السلام فرمایل ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. پدې کې چې بکم خسړې وفات شو ناغي به داغه په قبر جمعات جوړ کو او وصوروا فيه تلك الصور, او داغه پیغمبرانو د صالحینو صورتونه او شکلونه او تصویرونه به پای کې خودل. نو اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامه. دا د الله تعالی په نسبت ډېر بدترین مخلوق دی او د قیامت پر ورځ به ته پته ولګي. او لعن الله المصورین. دا بخاری کتاب, کتاب البیوع کې مشته, کتاب الطلاق کې مشته. خجی دا د بشمیر تصویرونه پکې احادیث پکې راغلي دي. دا چې کوم فقه دستا, نو علامہ بدر الدین عینی عبارت دلته مولانا نقل کړی دی پوه شي په خبره باندې. نو هغه توقع دا ہمارے اصحاب یعنی فقہائے احناف اور دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ کسی جاندار چیز کی تصویر بنانا حرام ہی نہیں, سخت حرام اور گناہ اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. دادا بخاری شارع عینی وئی چې دا بالکل سدي. ها البته دینا علماء د حدیث په بنیاد باندې د ماشومانو جنکو ګوډیانې چې کوم دي ګوډیګانې, اما شومان چې ګوډیګانې ځان له لوبۍ را لوبۍ, نو دا ګوډیګانې د دې نه مستثنا دي. ولې ځکه صحیح حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکور ته راغی. نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي چې زما ځان له ګوډیګانې وي او داسې ما سره به جنکۍ راتلې, نو ما سره به یې لوبې کولې او هغې له مې باقاعده کوټګۍ جوړه کړې وه. په کوټګۍ کې به هغه به وي. ها جی یو روایت کې داسې راځي چې اسې پکې جوړ کړی و او اصل وزرې کړی وي. نبی علیہ السلام ورته ویل دا پکې دا د اس پکې وزرې وي چې دغه د بوراق وزرې وي که نه, دا هغه دی. نو دا لوبه مو به دپاره دا خیر دی. دا خبره چې تصویر د لاس یو که د کیمرې تصویر دی, سړی وجل حرام دی. که په لاس باندې به مرۍ وله زور کې او که په ټوپکې ولې او که په لیزر شعا باندې ولې, خو مرګ حرام دی. طریقې اره یوه چی. البته دا خبره ده چې دا اوس چې کوم دا لګېدلي دي دا څه ورته وایي دا مووي دا
نو دې په باره کې څنګه چللې نو زما رایه خو د اوسه پورې په دې باره کې هم ده زه خو دې ته هم تصویر ویم او زه خو په دې استغفار هم کوم زما ذهن خو په دې قطعا مطمئن نه دی او که زما په خوښه نو زه د دې شي قایل دی خبره باندې پوه شئ زما د زړه نه هغه کرکه د اوسه پورې دې نه وتې نه ده د دې په باره کې کرکه وتې نه ده البته علما د دې زمانې دا لیکي پوه شئ په خبره باندې د پاکستان جدید علما لوی مفتیان هغه دا وایي چې دا مووي چې کومه ده دا پای کې شامل نه ده وایي ځکه چې دا خو برقرار تصویر نه دی دا خو روان شی دی وایي د دې داسې مثال دی لکه په دې شیشه کې چې ته ګورې نو بد دا وایي دا رایه ده پوه شئ په خبره او زما رایه په دې کې دا نه ده زه د دې باوجود هم د دې قایل نه یم ها نو خو تصویر جوړی خو بیا یو ځای کوي په داسې طریقه باندې تا ته پته نه لګي خبره هم دغه ده که نه دی خو تصویر خجي وتماثیل ځکه ما په درس کې تاسو ته دا ویلي چې کوم شی چې هغه په یو مخ کې په یو زمانه کې عام شي نو د هغې شریعت طریقه دا نه دی چې ته هغې ته اوس حرام ته حلال ووایې د هغې طریقه په شریعت کې دا ده چې د هغې نه استغفار کوه ته پوه شې چې دا د زمانې یو عام چلن شو نو چې عام چلن شو او زه ترې اوس بچ کېدی نشم نو کرکه په ذهن کې ساته او استغفار وایه نو الله تعالی به ته د هغې معافي کوي او د دې به فایده مې او اسمهما اکبر من نفعهما به یو که نفعهما اکبر من اسمهما به دا به اوس الله تعالی ته پته چې د دې فایده ډېره ده که نقصان یې ډېر دی ځینې خلک مونږ بار بار وایي مونږ کله کله زما عام طور طریقه دا چې زه څوک رانه تپوس وکړي یا څه وشي نو زه اډیو ریکارډ وکړم داسې نو هلته نه هغه طرف نه لوی ګیلې را پیدا شي یاره جي ته داسې چل کوه چې کم از کم ویډیو ریکارډینګ کوو نو مونږ به نه لکه هم مطلب په اواز کې دی نو خبره مې راته ضرور رسوله که نه ته زما په تصویر څه کوې حاجي خو د خلکو دا مزاج جوړ شوی دی وتماثیلا او دی به جوړول د دې سلیمان علیه السلام دپاره تماثیلا سندریانې به یې جوړولې تصویرونه نه مجسمې نه فوټوان نه سندریانې به یې جوړول یاره یو تمثال او یو بت خو را پیدا که که نه مړه د پرې فلسطین پرې علاقه کې چېرته چې سلیمان علیه السلام په زمانه کې جوړ شوی نو دا دومره آثار قدیمه او دا دومره کندې وکنستې شوې او د آرکیالوجي والا دومره لوی ماهران چې د هرې زمانې هغه هر څه را په یو ځمکې را په بله ډډه کړه او د هر ځای نه کتبې هم راویستې نو یو څه شی خو را پیدا کوي که نه چېرته کې چې سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا ثابته شي چې سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا شی جوړ کړی نو را پیدا یې کوي اوس هم پورې خو چا را پیدا نه کړو نو پته ولګېده چې د هغې مطلب دا نه و وجفان او داسې خانکونه او اترې به یې جوړولې کالجوابې جفنه خجی کل جوابی د جواب په شانتي جواب مفرد دی که جمع وای جواب جمع ده یو جواب د سوال هغه جواب دی یو جواب د جابیتون جمع ده کجابیت الشیخ العراقی تفحقو کجابیت الشیخ العراقی جابیه لوی غټې کاسې ته وایي اصل کې جابیه تالاب ته وایي تالاب پیژنې که نه ډنډ تالاب خجی کل جوابی د جابی د حوض پشانته و قدور الراسیات او کټوي او دیګونه راسیات چې په ځای به پراتی راسیات والجبال ارساها اعملوا آل داود شکر عمل کوي د داود علیه السلام اولاد د شکر عمل مطلب دا د شکر یوازې شکر ته نه وایي چې په خولې سره شکر ادا کوي عمل له شکر کوه نو چې دا دومره نعمتونه او احسانات در باندې الله تعالی کړي دي نو د دې شکر ادا کا بني دا سبا والا ځکه غرق شو چې نعمتونه به الله کړي او شکر نه ادا کوو نو دې معنا دا چې بیا انده د پاره چې څوک الله تعالی به څومره نعمتونه کوي او د شکر نه ادا کوي نو دا د غرق کېدو لار ده بیا به غرق کېږي خجی اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور او ډېر کم دي زما په بندګانو کې شکر گزار د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مخ کې یو سړی دعا کوله حضرت عمر فاروق ناسو وی اللهم اجعلني من القليل حضرت عمر ورته دا تاسو څنګه دعا وکړه ته څه وې اللهم اجعلني من القليل ته څه وې هغه وی وقلیل من عبادی الشکور زه چې خدای ما شکر گزار کې نو حضرت عمر وی عمر هر څوک ستانه ښه پوهېږي ته په هېڅ هم نه پوهېږي ځان ته وایي عمر وی هر څوک ستانه ښه پوهېږي
حساس ډیر زیات کړ. حالانکه عمر به عالم وو، حضرت عمر به عالم وو. هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کمالاتو کې اس کمال داسې نو چې هغه پکې کم وو. ځکه هو نبی علیہ السلام فرمایي زمانه پس پیغمبر وین عمر به پیغمبر وو. تقوا داغه روب داب داغه خدا ترسی داغه علم داغه فهم خدای باوجود ته یو خبره بوده داسې دغه نشو نو بیا به سوچ داسې و چې سوچونه به ډیر زیات دغه وکنه. کله کله به خبره ته زیات یا سوچ به ونکړو سوچ به ونکړو. یو خدای وتعالى حضرت عمر رضی الله تعالی شکایت کوي زما خاون چې ټول شپه نفلونه کوي ټول شپه تهجدونه کوي او بس ټول ورځ روزي نیسي. نو حضرت عمر څه کار کو نو ودا تا وړه خاون دی تا وړه کار نو اخذ بیا وای زما خاون چې ټول شپه نفلونه کوي او ټول ورځ روزه نیسي. نو حضرت عمر ورته بیا وای دا وړه خاون دی دا وړه سړی دی. دوه درې ځله وی نو خوا کې بل یو کس ناس هغه ورته وی صاحب شکایت کوي د خپل خاون په باره کې. وی ها شکایت کوي وی شکایت کوي وی عزت ته د قصه واوره کنه او دا وی ته ولا فیصله وکړه. نو هغه ولا بیا فیصله وکړه وته وی دا څه چل به وکي چې یو سړی ته د سلور خدو اجازت ده نو درې شپې چې کې مدي کنه دا ستا اختیار ده نفلونه کې او تهجدونه کې او تلاوتونه کې خو سلورما حساب چې کم ده دا به خزل ورکه. نو حضرت عمر وته یاره ته ډېر تکړه سړی نه او زبردست خبره دی ونه کړه چې دا تقسیم دی پسنګ وکړو چې یو سړی ته د سلور خدو اجازت ده نو د سلور مشپا دا د دې لپاره ده دا په نفلونو کې نه تیرې دا به د دې په خوخه تیرې. وې عزت ما قاضي کړې وې په ما فیصله ته قاضي ته تکړه سړی خجی بارها نورم ډېرې قصیدې وقلیل من عبادی الشکور او ډېر کم دي د ما په بندګانو کې شکر گزار او خدای ما دې کم نشه او دا کم کې بل دې کم شته سورته واقعه کم دي کنه ثلة من الاولین وقلیل من الاخرین. نو د سم سره ویل چې هغه قلیل کې شامل. فلما قضینا علیه الموت ارکل چې موږ فیصله وکړه په د باندې د مرګ وخت نیټه مقرر کړه نو ما دلهم نو خبر ورنک دی خلق لا علی موته د دې سلیمان علیه السلام په مرګ باندې الا دابۃ الارض مگر وینو دابۃ الارض وینه ارض چې وته وي په عربی ژبه کې وینه چې دا زمکه کې کیږي په مصر کې ډیر زیات کیږي او مصر کې نه کې راځم په کلی کې ډیر کیږي هر ځای کې ډیر کیږي. وایي چې په خبره باندې دا دروازې خوري داسې وینه وته تاکل من ساته چې خوړې دا کونټه من سا عصوا مرتوي خلکو په کې حدیث جوړ کړي ما ابن جوزی په بری الموضوعات کې بحث کړی دی. وی من بلغ 40 فلم ياخذ العصا فقد عصا وجد سلويختو کالو شو کونټه روانه غستا نو د نافرمانی وکړه. وی دا څه شی دی وی دا اسه د عصا سره اسه تنانای جوړاو دا پیغمبر علیه السلام نه دی ویل. نو عصا ورتم وی وعصا آدم ربه نو سړی په کې وی چې نه دا آدم علیه السلام نو دا خو د موسی علیه السلام وا. نو عصا فعلم دی او عصا هغه چې فعل هغه په یا سره لیکل کېږي الف او چې هغه کونټه ده نو هغه په الف سره لیکي کونټه کګه نه کونټه نه غي نو دا په الف سره لیکي. خبره باندې ورسې دی کنه دا فرق شو. او دې ته په عربی ژبه کې من سام وی نساء تاخير ته وی شی رستو کول. انما النسيء زياده في الكفر نساء ينساء نسیا معنا دا چې وسه نه در کوم بیا به در کوم. نو من سعادت ته وی چې شی په رستو کې کونټه سره یو او خای په بابا په کونټه باندې بیا وال کې کنه او خوا سپې پښړې ماشوم پښړې بل څه شی پښړې نو د تمن سا په دی وجه وی چې د اخوا کولو د پاره دی کنه شی په د فکیت سپې پم وی بل شی پم وی مار پم وی نو دې ته په دی وجه من سا وی. فلما قضینا علیه الموت ارکل چې موږ مقرر ک په د باندې مرګ به د مخینه مقرر خو مو نیټه رااله نیټه وخت راغې پینو ما دلهم علی موته خبر نک پته ونه لګول د خلکو تر د مرګ الا دابۃ الارض
مگر دغه دابة الارض چې دا وینه دي تاکل من ساته چې خوړی د دغه کونټی فلما خر چې کله دی پریوت نو تبینت الجن معلوم کړه پیریانو الله کانوا یعلمون الغیب چې کدی په غیب باندې پوی دی نو ما لبثوا فی العذاب المهین دی به وخت نه تیر کړي په عذاب کې چې کم سپکون کې عذاب دی دا څنګه وس قصه وا دا داسې قصه وا چې سليمان علیه السلام ته کله پته ولګي دا هر پیغمبر ته د خپل مرګ مبارک دا پته لګي او الله تعالی دا غره اجازه غواړي دا طریقه د پیغمبرانو د پاره چې تا لا اوس دی وخت کې د ما په نسبت باندې خوستا په دی وخت کې د مر نیټه ما مقرر عمر نور غواړي کنه په دی وخت کې ما خو راځي نو سليمان عليه السلام تم د خپل نیټه پته ولګي چې پته ولګي ما عمر نیټه رااله اول ته کار روانو جمعات کې به کار روانو بلځه کې به کار روانو نو چې کار روانو نو سليمان عليه السلام په دې پوه دي چې زه وفات شم خو بیا دا پیریان خو بیا کار نه کوي دا خو سرکش دي دا خو بیا کار نه کوي چې زه نه پته ولګی د سليمان عليه السلام داسې تابع نه ولګه ته چې درهم ورها او صدم ممو او پیریان تابع کې داسې تابع نه وو خو الله تعالی ولا تابع کړو چې دستا په وینا به کار کوي نو سليمان عليه السلام یو کونټه ته ډډه ولګوله ولاړ دی یا ناست دی عین ممکنه ده چې ناست دی ضروري خو نه ده چې ولاړ دی نو چې ولاړ دی نو به د خلکو دا خیال دی چې زه خو سليمان عليه السلام څه کوي عبادت کوي او دا جرأت خو د چا کېدی نه شو چې هلته داسې کتلي وي چې څنګه چللی دومره جرأت خو نه شو کېدی پاتې شو د کور خلک او نږدې قریبي خلک او د حکومت کارونه نو به ورته ویلي وو چې یاره مه راځه زما خواله د سلیمان علیه السلام خلک وایي چې عمومي عادت هم دا و چې میاش به چلو اعتکاف به یې کوو ناست به په خپل یو خاص کمره کې یو کمره جوړه کړې وه په هغې کې به ناست او خلک وایي چې یو شیشه یې داسې جوړه کړې وه نه شیشه کې به یې کتل خلکو ته چې کوم ځای کې د ده چې ناستې ځای به وله عبادت نو هغې نه به ده بهر ته کتل چې څنګه خلک کار کوي که نه کوي وخت ناوخت نګراني به یې کوله خو نور به دلته ناست و ځان له به یې څه وکړه څه خوراک مراک او دا به ځان له دننه یوړو خلکو ته به ما خواله مه راغله نو په دې موقع باندې هم داسې وشوله چې سلیمان علیه السلام نیټه پوره ده او امسا ته یې ډډه والې ده وفات شوی دی او د خلکو دا خیال دی چې زه خو سلیمان علیه السلام د اعتکاف هغه نیټه ده او یا ویلي دي موږ ته چې که اعتکاف دی او که نه دی اعتکاف خو د ما خواله مه راځئ خلکو په دې باندې دا اعتراض کړی دی چې یاله دا څنګه شو ډوډۍ به وله چا وروړه او څنګه به د حکومت کارونه نو سلیمان علیه السلام داسې خو نه و چې ګنې خامخا به وله هر سړی په سر ولاړو او چا به دروازه ډبوله نو د هغه خو یو اختیار و خو پیغمبر هم چې پیغمبر درته حکم وکړي چې داسې به نه کوي ما خواله به نه راځي نو هغه پیغمبري حکم شو ګڼه چې پیغمبري حکم شو چې کوم مؤمنان دي نو هغه به په دې وجه هم مني چې حکمران دی او په دې وجه به هم مني چې پیغمبر دی نو چې حکم یې وکړ ما خواله مه راځئ زه به میاشت یا شل ورځې او څو پورې چې زه په خپله نه یم راوتی یم دې خوا به نه راځئ بس ټیک شو خلک نه ورځي نو چې نه ورځي نو بس هلته چې پوه ده نو هلته خو شیشه کې پته لګي نو فلما خر او دی به ورته داسې غلي غلي کتلم هلته به یې کار هم کوه دلته به یې غلي غلي کتلم چې خو راته بابا خو ګوري راته نو فلما خر چې کله هغه وینو هغه امسا وخوړه نو څونه وخت یې وخوړه نو دا به اوس الله تعالی ته علمي په هفته کې وخوړه په میاشت کې وخوړه په 10 ورځو کې وخوړه په 2 ورځو کې وخوړه دا بس الله تعالی ته علم او دې کې حکمت څه دی نو دې کې حکمت دا دی چې تبینت الجن د خلکو دا خیال دی چې پیریان په غیب پوهېږي او د پیریانو هم په ځان په باره کې دا خیال دی چې مونږ په دا خلک چې ویره پیریان ولا خبرې راوړي نو زمونږ د عامو خلکو هم دا خیال دی چې پیریان په غیب پوهېږي زمونږ دا خلک چې وایي چې پیریان ولا خبر راوړي نو څه مطلب دی دې مطلب هم دغه دی که نه چې پیریان په غیب پوهېږي نو په غیب خو نه پوهېږي خو دا ده چې زر ځي راځي لرې پورې ځي راځي نو زه خو ته دلته ناست یې هغه ځای نه راغی نو دغه ته تلل راتلل اسان دي نو دا خبره خو ټیک ده چې په یو لاره تیر شو یا ډېر لرې پورې لاړه یا ډېر تیز لاړه او تیز راغی نو دا خبره خو ټیک ده خو دا خبره چې هغه عالم الغیب دی نو عالم الغیب خو دا د هغې د ځان په باره کې دا عقیده ده حقیقت کې خو دې عالم الغیب نه دی فلما خر چې کله دی پرېوتو نو تبینت الجنو معلومه کړه پیریانو ښه په ډاګه معلومه کړه څه شک پکې پیدا نه شو چې لو کانوا یعلمون الغیب چې که دوی په غیب باندې پوهېدی نو پته به ورته لګېدلې وی چې دا خدای خبر کله وفات شوی دی
نو ما لبثوا فی العذاب المهین، نو دی به وخت نه وی تېر کړی په هغه عذاب کې چې کوم سپکوونکی دی. و دا سپکوونکی عذاب څنګه و؟ ولې سلیمان علیه السلام له دې کار هم کوه او هغه سپکولم. حاجي نو د دې څه معنا ده؟ وایي دې معنا دا ده چې دا پیریان مسلمانان نه وو، نو ځکه به یې ورله غوږونه تاوول. دا پیریان چې کوم وکړه دا چې کوم کار به یې دلته کوو دا ټول مسلمانان نه وو. پیریانو کې خو دوه درې قسمه دي که نه، یو خو داسې دي لکه ماشومان داسې ماشي غونته کې او داسې واړه غونته کې داسې چې به دومره خاص څه شی نه کوي. بعضې پکې داسې دي چې هغه د انسانانو غوندې حیثیت لري، څنګه چې عام انسانان دي نو داسې عام پیریان دي. بعضې پکې داسې دي چې مردة الجن غټ غټ کارونه کوي او ډېر لوی، لکه دا قال عفریت من الجن، نو هغه عفریتو که نه، نو عفریت من الجن عام سړی خو دا نشي کولی چې د شاه د یمن نه چې کوم دی تخت په شا کې په 2-3 غنټې کې دلته راورسېد، دا عفریتو که نه چېرته. نو هغه چې دا کوم د تابعدارۍ دا خبره کوي دي دا واړه غونته کې دا ماشي دا معمولي غونته کې دا تابع کوي را تابع کوي، هسې خپله دکانداري کاروبار یې پرې روان کړی، نور هغه عفریت دی هغه له دې ورشي خواله. نو الله تعالی هغه تابع کړي و د سلیمان علیه السلام دپاره. نو هغه چې کوم دی مردة الجن هغه اکثر شیطانان و، ورانکاري و، خطرناک و. قرآن وی وآخرین مقرنین فی الاصفاد، په زنځیرونو کې به تړلي وو، تړلو نه به کار اخیستو، په زنځیرونو کې تړلي مقرنین فی الاصفاد. وی سورت سواد کې براشي خجی دا مطلب شنو ځکه وی فی العذاب المهین، په دردناک عذاب کې. لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیه، او د سبا خبره کوي، د سبا تفسیر ما مخکې بیان کړی. حاجی نو دا قوم سبا دی یمن. لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیا، بېشکه و د سبا والو د پاره د دې د اوسېدو په ځای کې آیت نښه، په دې خبره باندې نښه وه چې د الله تعالی شته او یو دی او مختار دی او قادر دی په هغه څه باندې چې د الله تعالی خوښوي. د الله تعالی قدرت، د الله تعالی په علم، د الله تعالی په توحید دا نښې وي. دا نښه د خلکو ته معلومه خبره وه، د هغه هر یو عمل او د باقي دنیا ته هم کتل او ځان ته هم کتل چې دا موږ باندې الله تعالی څومره فضل او انعام کړی دی. دا مطلب شو. جنتان دوه قسمه باغونه به عن یمین و شمال، ښی طرف ته او ګس طرف ته. مطلب دا دی چې د هغه طرف نه چې کوم مشرق د طرف نه چې کوم ډیم راغلی نو د یو طرف ته او د بل طرف ته نه نیرونه دوه، نو دا یو نیر د یو طرف ته تللی او دا بل نیر د بل طرف ته تللی، نو د دې نیر هم دواړه طرف ته باغونه وو، د دې نیر هم د دواړه طرف نه دوه سلسلې وې د باغونو. داسې جنتان دوه باغونه به عن یمین و شمال، ښی طرف ته او ګس طرف ته. نو الله تعالی وایي چې ما به ورته وي، یعنی په زبان حال داسې د الله تعالی، یعنی دا هره خبره چې دی دا په زبان قال نه وي. کلوا من رزق ربکم، خورئ رزق د رب خپلنا، واشکرو له، او د الله تعالی شکر ادا کوئ. دلته د رزق نه مراد یوازې دا نه دی چې کوم د خوراک شی دی، مطلب استعمالوئ هر څه شی چې استعمالوئ. تا ته ما ویل د خوشبویانو لرګي به استعمالول، هغه به سیزل، سندل لرګي به سیزل، د دیار لرګي به سیزل، ځکه چې مست وکړه او نعمتونه ډېر. کلوا من رزق ربکم، خورئ رزق د رب خپلنا، واشکرو له، او د الله تعالی شکر ادا کوئ. ګوره چې د الله تعالی شکر ادا کوئ نو الله تعالی نعمت دنه ډېروي. یو حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی چاله ډېر لوی نعمتونه ورکړي او سړی هغه نعمت حاصل کړي او وی خوري او استعمال کړي او بیا وایي الحمدلله زه په دې پوهېږم چې خدای دا راله تا راکړی دی. بس الله تعالی وایي به تا حق ادا کړه چې ته دا منې چې دا ما درکړی دی، نو دا خو منع که نه کم از کم. خجی واشکرو له، او د الله تعالی شکر ادا کوئ. بلدتن طیبتن، خار او کلی ډېر مزیدار دی. بلدتن طیبتن، علاقه ډېره مزیداره ده. ورب غفور، او رب هم ډېر زیات بخونکی او مهربان دی. نو دا دواړه خبرې یو ځای کا، بلدتن طیبتن ورب غفور، یعنی د الله تعالی د خپلو بندګانو دپاره ښه څیزونه خوښ دي، خوشحالي پې خوښه ده. خو وایي چې کم از کم زما خدایي خو به منې که نه، چې زما خدایي نه منې نو بیا که ښه څیزونه هم دي نو بیا خو یې د نه زه واپس هلم، بیا خو در کوم نه، بیا خو در باندې ورانوم یې در باندې. بلدتن طیبتن، ډېره مزیداره علاقه ده. ورب غفور، او رب هم ډېر غفور او بخونکی او مهربان دی. فاعرضوا، نو دې خلکو مخ واړو،
د الله تعالی د توحید نه او د الله تعالی د احکام نه مخ واړو. فارسلنا علیهم نورا پر خود من پدی باندې سیر العرمی غ سیلاب دا بند عارم بند وي عرمن ورته وي دا یمنیان په جبه کې وته عرمن وي عرمن. نو عرمن عربی دی خو د عدنانی عربی ته چراغ نو عرم شو. د اری جبی مختلف لهجی څنګه چې په پښتو کې مختلفې لهجې دي نو داسې د عربی مختلفې لهجې دي. نو د یمنیانو لهجه جدا ده، د حجازیانو لهجه جدا ده، بیا د حبشو لهجه جدا ده. وایي په خبره باندې نن سبا هم چې تاسو ګورئ د مصریانو لهجه جدا ده او د شام والو لهجه جدا ده او د حجاز والو او د مدینې او د دې لهجه جدا ده. یو ملګری نو مال ته په مصر کې ولاړو نو تپوس مې چې وکړو چې سیاره راځي که نه راځي بس راځي که نه راځي. وایي هغه یو کس راته وایي چې بیګي 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 وایي ما وایي چې بیګي بیا بل چا نه مې تپوس وکړو چې بیګي څه ته وایي. وایي راته وایي چې بیجي بیجي راځي و دا راځي. نو په یجي باندې لکه ته زرادي زنجاني خو وایه که نه چې په فعل مضارع باندې د بې داخلېږي. وایي دا مونږ له عربي راځي لکه بیجي بیجي خجي او علیهم نن سبا دا امارات والے نه دي علیهم علیهم په دې سوي علیهم خجي او چې بیا وته چې دا د غلطه وي زه عربي ما ته عربي نو د څنګه عربي نو استاد عربي کوم نو بیا به قران څنګه زده کوو دا قران ته بیا عربي نه وایو نو دا ته چې کوم عربي وې نو کدا عربي نو دا قران بیا عربي نه دی نو موږ دا عربي پیژنو دا منو چې قران په کوم عربي کې دی دا ته چې سوي دغه شیخ موږ دغه ته هم تیار نه یو. حاجی بیگی جیم پکې جیم ته پکې ګاپ وای. موږ په لاهور کې چې سبق وینو هلته زموږ استاد داغه نوم صالح الغامدي الطائف دا به موږ ته عربي ویل نو زما دغه په کلاس کې روزانه جګړه وه. نو ما به ته دا ولیکم چې ویل کنه ما به تا فاعل منصوب ولیکو مفعول مرفوع ولیکو دا وخت څه شي لیکي نو ما ته دا تاسو زده کړم ما عربي زده کړو تاسو ګډه وډه وې ته څنګه شاګرد مې زه د شاګرد نه ما دستانه د زده کوم چې ما څه زده کړی چې په وران شي زه ما ته نور څه شي زده کې خو ټیک ده کنه ته خو زمانه هغه خپل خطا کې همیشه د عربی عبارت غلط لیکو نو ما دا تاسو څنګه عربي زده کړی دا وسنی عرب او بیا خلک وی نه جی دا خو عربیان دي ته په نه پوهېږو او ځان ته څه وایي زه عربي نه معنا د پارسه پوهېږم ته په هېڅ نه پوهېږي. ها جی زما یو شاګرد دی نو هغه هلته سبق ویل ته په دغه کې دی څه نوم دی منطق عصیر ابها چې ورته وایي ابها نو ابها کې هلته سبق وی ماشوم ته مې وی سبق وی ما ورته وی چې ارأیت الذي یکذب بالدین وی هغه وایي چې اشبت الذي یکذب بالدین وی زه ورته یم چې ارأیت الذي یکذب بالدین دلته وګوره رأیت دی وی راته وی چې اشبت الذي نو ما ورته چې ته وګوره دا رأیت دی که شبت دی وی راته وی چې ته خو دغه عجمي زه عربي یم وی چې ده وی زه عربي یم وی چې ما دا سپېړه تاو کړه یو خلاص مې ولا ورکړو هغه ځای ته مې واچوه بس ماشوم دا هغه پاسه لاړ او پلار ته وی او پلار یې لاړ پولیسو ته وی زه لا ناسمه وړو ته سبق ویم او دا د پولیس راغله چې پولیس راغله وی چې راځه محکمې ته پیش عدالت ته وی روان شو وی چې لاړم هلته قاضي راته وی چې تا دا ماشوم ولې ووو وی ما ورته وی چې دا راته ووایه چې په دې قرآن کې ارأیت الذي دی که اشبت الذي دی وی چې دا خو ارأیت الذي دی وی ما دته وی چې ارأیت الذي او دا ما ته وی چې اشبت وی ما ته وی چې زه پوهېږم او ته نه پوهېږې نه ما به ورته څه ویلې چې قرآن کې تحریف کوي نو دا ورته اجازت ورکړم نو ځکه مې ته خلاص ویستو وی دا مې ته پټه کړه چې ده راته وی چې زه عربي یم او ته غیر عربي یم وایي چې په ده کې د عربیت هغه نشه را پیدا شي نو بیا خو راله سزا راکوي وی خبره مې ته پټه کړه وی راته وی چې داسې چل دی چې خیر دی دا خو د غلط کار کړی دی خو تا دا عالم ښه نه دي کړي مطلب یې دا دی چې دا وال مه کوه بیا نو بس وی را پرېښوم ما چې ده خو به بیا وال نه کوم خدای به ده ته خو مې مخامخ ونه وی خو یې پړه کې مې وی چې دی به بیا شوب ته نه وایي ده ته چې دا یاد دي دی به بیا شوب ته نه وایي نه نه مې شوب ته هېر کړ حاجي دا مطلب شو عرمن بند ته وایي
فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العارم نو مونږ را پرېښود په دې باندې هغه سیلاب د هغه بند وبدلناهم بجنتهم دا شپږمه صدۍ تاسو ته ما ویلې وه بېګا شپږم کې زه خطا شوی یم دا پنځمه صدۍ وه ښه بېګا ما دا ویلې دا شپږمه کې خو نه وه شپږمه کې خو بیا خبره ډېر بیا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شوی و که نه نو 600 ما یاد کړي 600 خو بیا اوومه صدۍ راځي که نه اصل کې دا 500 کې ودا 540 42 خلکو دا هم لیکلي زه په دې باندې حیران یم چې په 543 عیسوي کې خلک وایي چې ابرهه لګېدلی و ابرهه او د په 543 عیسوي کې دا بند دوباره جوړ کړی او هلته بیا پې کتبه لګولې ده او په هغې باندې 543 عیسوي لیکلې ده ابرهه نو په 543 کې چې دا بند دوباره بیا جوړ شو خو بیا خو هغه مزه نه و هغه زړه او بیا نه هغسې باغونه شو ایسو بس یو ځل وشو بیا دوباره بیا هغسې ونه شو خو د دې معنا دا ده چې دا د دغه نه که لږ هم مخکې فرض کړه 530 او 2500 په دې زمانه کې هم دا بند راغلی نو دا دونه زمانه نه ده چې دا اوس او خزرج بیا د هغې نه دومره راغله او دلته بیا په مدینه کې داسې بیا آباد هم شو بیا دومره د هغوی تاریخ هم شو بهرحال دا یا خو دا د 430 او 420 خبره 425 او 430 یا د دغه زمانې خبره نو بیا خو کېدی شي چې زه خو سړی یو نیم سل کاله په یو علاقه کې سړی آباد شي نو زه خو خلک ومني چې زه دا د دې ځای سړی شو پوه شو په خبره او یا هم هغه توجیه ده چې کوم تا ته ما پرون کړې وه چې دا اوس او خزرج چې کوم دي د دې ځای باشندګان هم وو او هلته هم د اوس او د خزرج څه قبیلې وې نو هلته چې هغه بند وران شو نو هغه دلته راغله نو دا ټول د هغه ځای نه نه دي راغلي بلکې څه خلک د هغه ځای نه راغلي دي ځکه راغلي دي چې دلته د اوس او د خزرج د مخکې نه څه قبایل آباد والله تعالی اعلم وبدلناهم بجنتهم او په بدل کې ورکړه موږ دوی له د دوو باغونو په بدل کې جنتین داسې دوه باغونه یعنی داسې دوه بڼونه ځانګلې ذواتي اکل خمت چې خاوندان دغه خوراکو چې بې خیره و خمتن بې خونده خوراک خمت چا وي داسې چې هغه داسې ونه وي چې هغه خارداری کانټهداری بوټی هم کوي یعنې څه دغه څه میوه هم کوي دا ځنګلونه کې داسې میوې وي نو هغې کې ازغي مي او هغې کې څه میوه غوندې مي نو هغه میوه راشو کول هم ته پوره ګران کاري خمت اصل کې بې خیره بې خونده ذواتي اکل خمتن چې خاوندان چې هغه باغونه خاوندان د هغه میوو وو خمتن چې بې خونده وي څه بې خونده غوندې میوې وي بې خونده میوې یا چې خوله داسې څه کوي دا هغه پارسیمن چې داسې دغه شي که نه خوله داسې را خیم غوندې کوي و اصل او د څه شي د غذانو داسې باغونه چې په هغې کې داسې ونې وي چې هغې کې بې خونده غوندې میوې وي و اصل او داسې باغونه چې هغې کې څه ذوات اصل چې هغې کې چې خاوندان د غزونو غز پېژنې که نه غز حاجی غز په دې باندې پوه شئ دا په دې صحراګانو کې کېږي صحراګانو کې یوازې نه کېږي ما ته د خپل کلي غز یاد دی په جومات کې داسې چې هوا پکې راشي شڼ غونته کېږي پخوا به خلکو مشرانو وي چې داسې سړی به بیمار شو نو د غز د ونې لاندې به یې سملو نو هغه به داسې هوا به راته نو داسې شڼ به یې کول اوازونه دی به هغه ته فکر ځان ته به یې فکر نه و فکر به یې وله بدلو که نه چې فکر به یې وله بدلو نو د هغه هوا چې به پرې راتله نو هغه نو غز داسې ونه ده دلته شته په دې حیات آباد کې هم شته دی ځای پر ځای داسې چرته کې خجي ونه منه نشته داسې پاڼې هم نه ده داسې بور غونته کې دی د هغې پاڼه نه ده داسې بور غونته کې دی داسې بر نه ده دغه د دې ځنګلي دی نو هغې ته اصل وایي غز ورته وایي اردو کې ورته جهاو وایي جهاو پښتو کې ورته غز وایي وشیء من صدر قلیل او څه معمولي غوندې حصه د بیرې نه چې ډېره زیاته لږه ده بیرې پکې وې خو ډېرې لږې وې بیره ذلك جزيناهم بما كفروا دا دی لمونږ بدله ورکړه دي د کفر په وجه وهل نجازي الا الكفور او مونږ داسې بدلې نه ورکوو مګر کافرانو ته وهل نجازي الا الكفور ولې داسې بدله مونږ د کافرانو نه علاوه بل چا له ورکوو مطلب یې دا دی داسې بدله د کافرانو نه علاوه بل چا ته ملاوېدی شي دا خو کافرو خلکو ته داسې بدله ملاوېږي
دا مطلب شو وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة او مقرر کړی موږ د دوی د کلیو په منځ کې او په مابین دغه کلیو کې چې بارکنا فيها چې موږ پکې خیر او برکت اچولې ده. څه مطلب؟ فلسطین قرى ظاهرة کلی ښکارا چې ته روان وې نو هغه دی کې به یو کلی ښکاره شو بیا به بل. دې مطلب چې اوچتو چتو ډېرو باندې آبادي نږدې وه. وقدرنا فيه السير ومونږ په اندازه کړی په هغې کې مزل. مطلب دا دې کلي نه دا کلي پورې 10 میله مزل دی، هلته بیا سرای ده، هلته بیا هوټل دی، هلته بیا کلی دی، هلته بیا اوبه دي، هلته بیا سهولت دی، د ناستې ځای دی، د دمې ځای دی. سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین روان شئ په دې کې د شپې او د ورځې په امن باندې. فقالو نو دی وی ربنا باعد بین اسفارنا، ای زمونږ رب لرې والی راولې زمونږ د سفرونو په منځ کې د ایډونچر وکړو، وی چې مهم جویي کوو. او بل دا ده چې به آبادي م ډېره شوې ده چې د آبادي لږه کمه کړي. خبر منصوبه بندي پکار ده او د آبادي لږه کمول پکار دي چې مشي خلک کنه نو بیا داسې کوي. ګوره چې څونه نعمتونه ډېرېږي نو د ده په دا ذهن جوړېږي چې یاره دا خلک ولې ډېر دي، دا چې دا خلک کم دی او زه ورته یوازې ناست وی نو ښه به وه. خبره باندې پوه شوې؟ هغه وایي یو خون چېرته کې زوی مو او دا خونه مو په جومات کې، نو زوی ته وی چې بابا ستا پړه څه ارمان دی؟ نو وی بچیه د ما پړه دا ارمان دی چې دا جومات دا برنډه د هغه ځای نه د هغه سره پورې ډوډو نه ډکه او دا غټ غټ کالوخاني تالي او دا شوروا او زه د هغه سر نه ناست یم او خورم هغه سر ته تېوځم او ته د دې سر نواز ناست او هغه سر ته تېوځې. وی دا مې غټ ارمان دی. نو هغه بچي ورته وی چې بابا یو خبره کوم وی وایه څه؟ وی هسې زما یو دوست دی چې هغه په دې منځ کې ناست وي نو خبرې وی چپ جقه به نه جوړی جقه به نه جوړی چې دی په دې سر کې ناست او دی په هغه سر کې ناست خو چې زوی په دې میلمه په دوست په دې منځ کې ناست نو جقه جوړېږي. وی جقه به نه جوړی. نو دی وی دا هلته هم کلی دی او هغه هم خوراکي او هلته هم کلی دی او هغه هم خوراکي دی خو جقه جوړه لرې پورې هر څه ښکلا وي او ما ته پکې غوړدانګو اجازت وي. لکه نن سبا چې دا خلک وایي چې یاره دا آبادي ډېره زیاته شوې ده نو دا کمول پکار دي. دا خبره هلته هم دا پخوانی سوچ دی، دا وایي دا نوی سوچ دی. څه شي نوی سوچ دی؟ خو د شیطان شاګرد ته مې او د شیطان شاګردان هغه هم. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، نو دی وی زمونږ رب لرې والی راولي زمونږ د سفرونو په منځ کې. وظلموا انفسهم، او دوی ظلم وکړو په خپلو ځانونو باندې. فجعلناهم احادیثا، نو موږ وګرځو دوی لره قصې م ترې جوړې کړې. ومزقناهم كل ممزق، او تتر بتر م کړو ریزې م کړو مکمل ریزې کول. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بېشکه په دې کې نښې دي د هر څه د هغه چا دپاره چې ډېر صبر کوونکی او ډېر شکر ګزاري. څومره چې حالات ډېر مزیدار نو هلته صبر او شکر هغه ډېر زیات اهمیت لري. ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه، او بېشکه رښتیا که په دې باره کې علیهم یعنې فیهم په دې سبا والو کې ابلیس ظنه خپل ګمان. د ابلیس څه ګمان؟ ګوره مخکې خو هغه ویلي چې ولا اضلنهم ولا امنینهم، نو دا خو د مخکې نه ګمان کړی و چې داسې به زه کومه، خو هغه ګمان یې خو رښتیا که په دې نو ځکه رښتیا که چې دې ناشکري شروع کړه نو شیطان ګمان پرې رښتیا شو. کني د هغه څه قوت خو نه و. ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه، او بېشکه رښتیا که په دې باندې ابلیس خپل ګمان چې دا به زه ګمراه کومه. فتبعوه، نو دی په ابلیس پسې ورپسې شو. الا فریقا من المؤمنین، مگر یوه ډله چې هغه ایماندار و. داسې نه چې د ایماندارو نه یوه ډله د ایماندارو نه پسې ورپسې شوه یوه ده، نه دا من المؤمنین دا من بیانیه دی. الا فریقا یوه ډله ورپسې نشوه، هغه چې ورپسې نشوه نه څوک من المؤمنین چې هغه ایماندار و. وما کان له علیهم من سلطان، نو د شیطان چې په زور باندې ګمراه کړي و کفر ته ماده کړي و نه څه قوت خو یې نه و، خو بس هغه راوبلله او دوی داسې سړی غوښته چې د دوی د طبیعت مطابق ورته خبرې کوي. نو بس هر څوک د خپل طبیعت په سړي پسې ګرځي، نو د خپل طبیعت د مولا نه تپوس هم کوي د مسلې، او د خپل طبیعت پارټي هم غواړي او د خپل طبیعت هر څه غواړي.
ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه، او بشک رښتیا کړ د دې مبارک ابلیس خپل ګمان. نور پسې شو دوی سوا د یو ډېر نه چې هغه ایماندار و. ما کان له علیهم من سلطان، او نو د ابلیس لپاره پر خلق باندې من سلطان څه قوت طاقت خو نو، الا لنعلم مگر د دې لپاره چې مونږه جدا او پیژنو، یعنی مونږه جدا کو، مونږه بیل کو، مناسو کو یومن بالآخرت ممن هو منها فی شک، چې ایمان لري په آخرت باندې دا غچانه چې هغه د دې آخرت په باره کې په شک کې دی. وربک علی کل شیء حفیظ، او ستاره پار سبانه نگران دی. نو څنګه خبره شوه په دې ځان پوي کې کړه. وما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم، مطلب دا دی چې د شیطان خو په دې څه وس زور نه و، خو مون خلکو له ازادي ورکړې وه. چې ازادي ورکړې وه چې د هر سړي پته ولګي چې د ازادۍ نه څه فایده دي، نو دې خلکو ته دغه فایده واله. چې آخرت ومنو نو هغه ایمان راوړو، چا چې آخرت نه منو نو د شیطان تابعدار شو. واخر دعوانا الحمد